غریب او دولتمند دا د الله یو بندگانو په منځ کې امتحان دی. فلانه مې غریب پیدا کړی دا به 50,000 کاله مخکې ځي دې کس نه چې کوم کس ته مې دولت ورکړی. ها بیا چې ده ته ما دولت ورکړی او دی خپل دولت کې سخاوت کوي بیا به دی هم مخکې ځي. دا نه دی چې دی به وروستو ځي. دا هغه غنیان چې خپل مال کې الله او د الله رسول حقوق نه ادا کوي دا به 50,000 کاله ځي. ګوره دې مطلب دا نه چې عثمان غني به 50,000 کاله وروستو ځي ولې چې دی خو دولتمند یا به یا ما او ستا دولتمند بیا به وروستو نه خو دولت په وجه سره نور هم سبقت ور شو الله او الله رسول ته نږدې شو. نو الله او د الله رسول حقوق خیال ساتئ. ښایسته میاشت دی دا به تېره شي ما عزتمندو. دا د قرآن کې الله فرمایي تلک الایام نداولها بین الناس. دا ورځې او شپې دي خلکو تر مخ اوړي را اوړي. دا په حقیقت کې څه شی دی؟ دا په حقیقت کې دا دی ای نادانه د ستا او زما عمر تېرېږي. ستا او زما عمر تېرېږي. خلک وي که نه برث ډے مناو کوي یاره په دې کال زه پیدا شویم. ټیک ته خو خوشي مناو که په دې باندې چې ایمان والے خو ورسره غور وکړه چې ته یو کال قبر ته ورنږدې شوې یو کال ته مرګ ته ورنږدې شوې مرګ تا ته رانږدې کېږي. ته په 2023 باندې خوشحالي مناو کړه ته په 2022 خوشحالي مناو کړه چې نوی کال راغی. او خدای بنده نوی کال خو راغی خو نوي کال سره د تا دا مرګ پیغام هم تا ته رانږدې شولو. مرګ پیغام هم تا ته رانږدې شو. ګورې عبادت وکا په خپل عبادت کې ځان ولګړوه. بی بی عائشہ د ټولو مؤمنینو مور فرمایي څه وخت چې دا میاشت راغله نبی علیه الصلاۃ والسلام به عبادت ته خپله ملا وتړله. فرمایي په دې 24 غنټو کې به چېرته 1 غنټه یا نیمه نبی علیه السلام آرام کولو نور به عبادت کولو. بخاري شریف حدیث دی نبی علیه السلام به دومره عبادت کولو حتی تورمت قدماه. نبی علیه الصلاۃ والسلام دا پوند مبارکې چې دي دا به وسیرلی شوې له دې نه به وینه را روانه شوه. حضرت اما عایشه صدیقه فرمایي ما ورته وی قربان ستا په صدقې خو الله مخکینی او رستونی هم بخلی دي ولې تاسو دومره مشقت کوئ؟ نبی علیه السلام څه راته وفرمایل وی خندل وی فرمایل ای بی بی عایشه ولا اکون عبد الشکورا ولې زه د الله شکر گزار بنده نه جوړېږم چې زه عبادت نه کوم. زه په دې باندې د الله شکر گزار بنده جوړېږم. الله خو زما په صدقې د مخکینیو ګناه معاف کړي او وروستنیو معاف کړي خو دا عبادت کوم دې دپاره چې زه د الله شکر گزاره بندگانو کې شامل وګرځېږم. ګوره نبي علیه السلام ته خو بخلی شوي خلق دي صحابه خو بخلی شوي خلق دي هر صحابي جنتي دی دا زمونږ عقیده دی.